اول نمبر سوال چې په دې باب کې دیو کوي اهم سوال کوي هغه دا وای تاسو په اجتهادي مسایلو کې د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوي نو په قاعده کې د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید ولې نه کوي د امام منصور ماتوریدی او امام ابو الحسن اشعری د دیو تقلید په قاعده کې تاسو ولې کوي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تقلید د قاعده کې ولې نه کوي اې امام ابو حنیفه رحمه الله قاعد صحیح نو نو د دې دوه جوابات یو تحقیقي او الزامي تحقیقي جواب دا غیدار چې تقلید په قاعده کې نه کیږي تقلید په اجتهادي مسایلو کې کیږي ځکه اجتهادي مسایل ظنیات دي او عقاید قطعیات دي اگر سره ظن قبلی نه نو چې اجتهاد لر پکې دخل نشته نو تقلید سوال کوم طرف پکې راغی خبره پوهیږي خو بیا بس تاسو ذهن کې اشکال راځي چې کله په عقایدو کې تقلید نه کیږي به تاسو ولي وایي چې موږ ماتوریدیان یو موږ اشعریان یو موږ پلان کیو نو موږ دا نسبت ته په عقایدو کې موږ امام منصور ماتوریدی رحم الله او امام ابو الحسن اشعری رحم الله دی بزرګانو ته خپل نسبت کو تقلید نه کو لکه څنګه چې د قران مجید و قراتونو مشهور دي موږ دغه وو قاریانو ته خپل نسبت کو په قراتونو کې دا غوي تقلید نه دی دا غي نسبت ته وي تا هغه کله کله دغه نسبت څوک په تقلید سره یا په اتباع سره تعبیر کینو لا مناقشه فی الاصطلاحات حکم چې تقلید اصطلاحي او شرعي معنی او مطلب مونږ اخلو اگر نه په قراتونو کې کې دی شي نه په عقایدو کې کې دی شي خدریم سوال به بیره دیو زین کې تاسو به بیا راځي چې خدا نسبت چې کوم امام الحسن اشعری او امام منصور ماتوریدی ته دا ولي کوي امام حنیفه او امام شافعی مالک احمد رحمهم الله په دیو کې او چاته ولي نه کو نو موږ دغه جواب داده الله د هر چانه دغه مطابق کار اغسته لري اجتهادي مسایلو کې الله د دې سلور ایمونه کار اغسته امت په دې راجمه کړي او د قاعده په حواله سره د دې دوه بزرګانو الله کار اغسته لري د وجر نسبت هغه ته کېږي دغه د الله تقسیم دی او دغه وجه داوا د امام ابو حنیفه رحم الله وغیرہ دغه بزرګان دین ائمه دین د دیو په زمانه کې د قاعده په حواله سره د پتنې نوې راچوتي شوی د پتنې روسته د ورکرالي در منطق فلسفه حکمت په زور راغلي زمونږ دی بزرګانو راپاسې دل چون کې دی زمونږ د عقاید باندې حملاور شو د عقل او د عقلیات په زور باندې منطق او فلسفه په زور نو زمونږ دی بزرګانو واپس د عقلیات په تور د منطق فلسفه په تور باندې دی وهلا او کوم عقاید نظریات چې سلفونو په تواتر سره نقلو غیر جمع کړلو په عقلی نقلی دلایل سره مضبوط امت ته پیش لاله دفاع وکړه او د مخالفینو اشکالات غلطه قاعده رد کړل په غي سره دی وجه او دی امام ابو الحسن اشعری او امام منصور ماتوریدی رحمهم الله زمو څومره د بزرګان دي چې په دې موضوع چې کار کړی دی دیوم اقا قاعده را جمع کړی دي تدوین کړی دی کوم عقاید چې د صحابه کرامو نه نقلو او د ائمه دین مجتهدین نه نقلو تاسو ګورئ امام منصور ماتوریدی لمر امام حنیفه رحم الله مقلد دی امام ابو الحسن اشعری رحم الله امام شافعی رحم الله مقلد دی ګوره دا د سوال نه اول خو خبره ځان پوه کې دی بزرګانو چې کم عقاید را جمع کړي دا به یعنی اقا قاعده کم چې د امام حنیفه امام شافعی مالک احمد رحمهم الله کم چې صحابه کرامو دیو د ځان نه دي جوړ کړي د سلفونو چې کوم سب تواتر سره نقل او غیره جمع کړل او عقلی نقلی دلایل سره دغه کله دفاع وکړل امت ته پیش کړل اوس کې وسو کوئی یره تاسو امام منصور ماتوریدی امام الحسن اشعری دغه عقاید منئ د امام منیفه ولې نه منئ نو موږ امام ابو الحسن اشعری او ماتوریدی چې کوم پیش کړي دام اقری کوم چې امام منیفه او د نور ائمه دین او صحابه کرامو نه نقلو لکه تاسو یو سړی وای و یره تاسو چې د قاری یاسین کوفی په قرات باندې قران لولئ نو د ابن عباس رضی الله عنه په قرات ولې نه لولئ نو ته ورته خدای درته عقل درکې کم چې دی وو قاریانو پیش کړل دي دام اقو کم چې ابن عباس او ابن مسعود او دغه صحابه رضی الله عنهم اجمعین نه نقل ځان نه دي جوړ کړي دغه سي دي دو امامانو اقا قائد امت ته پیش کړي کم چې صحابه زموږ د دین د امامانو نه نقل خبره پوه شوي نو حاصل د سوال دار جواب داده چې ګوره تقلید کیږي په اجتهادي مسایلو کې او عقایدو کې اجتهاد لره دخل نشته عقاید دي قطعیات او اجتهادي مسایل دي ظنیات چې کله به اجتهاد لره دخل راغی د عقیده پاتې نشو او چې دا عقیده نو باقي کې اجتهاد او تقلید سوالو نه پیدا کی باقي مونږ ویل چې دغه دوه امامانو ته مونږ صرف نسبت کو تقلید نه کو که څوک دغه چا په تقلید سره ببل الفاظ سره تعبیر کړي بس دا غوی نه چې شمبوشي کا شوی دا اصطلاحي او شرعي معنی دا غوی نه د مراد دوی الزامي جواب ته پوز دیونه دا وک ورته یار
تاسو چې امام بخاری رحم الله په حدیثو کې راغه تقلید کوي هغه بس رواني نو په قران په قرات کې په قاسم کوفی بس ول رواني دغه تقلید ول نه کوي امام بخاری له قران نه ورتلو تاسو چې قران په قراتونو کې په قاسم کوفی بس رواني قرات کې مونږ چې صاحب قران په قرات قران له قاسم کوفی دي نو تاسو یار ابن عباس رضی الله عنه پس ول نه رواني نو دیو بتاته یو جواب بدر کې چې ابن قاسم کوفی هغه سره نقل کړي کې مجلس صاحبونه نقل کړي نورته امام منصور ماتوریدی هغه سمون ته پیش کړي دي نقل کړي دي کوم چې صحابه کرامو نه نقل امام حنیفه نه نقل کړي دي اشکال څه خبره شو خبره پويږي دویم سوال کوي لکه وای د سلور واړه مذاهب په حق دي بالکل سلور واړه په حق دي زموږ نظریه ده سلور واړه پس دي اجتهادي خطا او حق ته رسیدل جدا خبرې دي خو موږ سلور واړه حق ګڼو و یاره تاسو سلور واړه حق ګڼئ بالکل سلور واړه نو یاره دا څنګه سلور واړه په حق دي په منځ کې خو د حلال او حرام اختلاف موجود دی الکه ګڼئ تاسو سلور واړه حق د سلور په منځ کې د حلال او حرام اختلاف شته کې نشته زه تاسو نه د بوس کوم انبیاء کرام علیهم السلام او دغوی دینونه ټول حق دي کنه دي تور نه د بوس کوم په کې د حلال او حرام اختلاف شته کې نشته شته پکې د آدم علیه السلام په شریعت کې خپل خور سره نکاح جایز زموږ دي کې ناجایز حرام یوسف علیه السلام په شریعت کې غیر الله ته سجدي تعظیمي جایز زموږ په دي کې ناجایز یعقوب علیه السلام په شریعت کې دوه خويندې په یو نکاح کې جمع کول جایز زموږ دي کې ناجایز نو څنګه ټول منی حق حلال حرام اختلاف کې دلته دي او یاره په دې کې خو اختلاف موجود دی نو اختلاف پر انبیو پادیانو کې مو الان کې مو ټول حق ګڼو مولا مینو کړو صبر مولا امام ناظرین فرمای علماته و بوډا راغی ماته سلور واړه باغری مرته سلور واړه باغری وای ماته چې سلور واړه باغری به سلور واړو عملم کو کنه وای مرته بابا د حق منلو دا مطلب نه دی چې عملم پټولو کوم حق ټول ګڼم عمل صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین او شریعت کو حق سلور واړه ګڼم عمل صرف او صرف د امام حنیفه رحمه الله په مذهب او مسلک کو مثال ګورئ الکه تاسو د ټول انبیو دینونه حق ګڼئ کنه ګڼئ اوس په ټولو عمل شروع کوي ما ورته بابا بیا خو بل ورځ د خور سره نکاح وکړو د آدم علیه السلام شریعت حق ګڼم عقیده جایز وسه په عمل کو د یوسف علیه السلام په شریعت کې غیر الله ته سجدي تعظیمي جایز وسه حق ګڼم عمل به باندې کو نو د حق ګڼلو منلو د پر دا ضروري نه چې خامخا په عمل کې ٹھیک شو وای بیا ما ته بابا وای د سلور وړه حق مرتلو حق دیو په منځ کې د حلال او حرام اختلاف دی په مرته ټول انبیو دینونه حق دي جی حق دي دا غوي په منځ کې حلال او حرام اختلاف دی وای ما ته وی چې الته خو د ناسخ منسوخ فرق موجود دی نو علما ورته چې دلته د راجح مرجوح فرق موجود دی کنه یو مذهب راجح دی بل مرجوح دی ما ته وی واپس وی چې الته خو د زمانه فرق دی یو زمانه مخکې تر رسول بل رستا نو علما ورته چې دلته خو د علاقه فرق دی دا غل خو جدا د علاقه جدا خبره ختمه شول ویږي په خبره بیا وی ولکه د سلور واړه حق دی ته ورته چې بالکل سلور واړه مذاهب حق دی الحمدلله زموږ د عقیده ده خچ د سلور واړه حق دی نو بیا دارته وې مولوی صاحب تاسو په یو باندې ټول عمر عمل کوي نو د دې مطلب دا شو چې تاسو نه یو هیڅ دین باندې عمل وکړو درې سي دین تاسو نه پاتې شو سلور واړه حق دی تاسو په یو باندې عمل وکړو درې سي دین پاتې شو کنه شو توجه وکړئ الزامي جواب تحقیقي جواب دواړه ذهن کې کیږي اول نمبر الزامي جواب ورته ملګریا دا وقاریان د قراتونه د قران مشهور دا وړه حق دی چې بالکل حق دی ورته چې په یو قرات باندې ټول عمر قران لولې شپږی سه قران ته ثواب نه محروم وي تا ته وینا بیا تا ته وی دا وقراتونه د قران لوستو و طریقې دي ورته د قصې په اجتهادي مسایلو کې د سلور مذهب په دین او شریعت باندې د عمل کولو سلور طریقې دي په کوم یو باندې چې تا عمل وکړو په ټولو درته په ټولو شریعت باندې عمل راځي لکه څنګه چې په کم قرات باندې تا قران ولوستو په ټولو باندې ټولو ثواب درته ملاوي شو بیا به دی وخسته و یره امام حنیفه چا تقلید کو تاسو خو امام حنیفه تقلید کو هغه چا تقلید کو نو موږ مخکې ویلا چې تقلید په غیر مجتهد باندې واجب دی تقلید په چا واجب دی امام حنیفه مولا خو مجتهد وګره بغیر بار تقلید نه بغیر باندې خو اجتهاد الکه عیسی علی السلام چې راشه برچا تقلید کوي نو عیسی علی السلام ورته مجتهد منی که نه منی که مجتهد منی خو به دا قسمه سوالات مکوا او که مجتهد نه منی نو بیا خو توبه وباسه هر پیدایشي غیر مقلد چې قران ناظره مرته نور ځکه مجتهد غني عیسی علی السلام مجتهد نه غني الکه امام مهدی چې راځي چا تقلید وکي نو لفظ د امام عمر سره به تقلید سوالم کې شرم نه درځي خو مجتهد وکنه ته ومنه چې مجتهد نو بیا معنا سوالو کته مجتهد منی خو به سوال مکو که مجتهد نه منی خو سوال وک بیا وای
وای دا مونږ چې کافران مسلمانو کنه دا مونږ چې کافران مسلمانو دا کوم یو مذهب ته راولو ورته څوک چې مسلمانۍ تر اوسه پورې هغوی ته د اشکال نه دی پېښ شوی موږ تبلیغیان رونه ګرځېږي امریکا کې فرانس کې چرته لاړ شي هلته خلک راولي اسلام طرف ته هغوی ته دا سوال تر اوسه پورې نه دی پیدا شوی خو چې کم خلک یې واپس کافر کوي لکه وابیان نن سبا دا سوالات هغوی ته پېښېږي دلته به رسپینه وړی کي زموږ ملګري دي مخکې کال زه جلسې ته ورغلی ما ته ویل مونږ قادیانیان مسلمانان کړه لږې ورځې وشوې ویل اوس هغه قادیانیان مونږ ته راځي زاړه قادیان اوس مسلمانان دي وایي مونږ ته وایي چې مونږ شکوک شبهاتو کې وغورځېدو ولې وایي هغه نور راپسې راځي ځان د جاهلیت سو هغه وایي چې تاسو صحیح اسلام نه دی قبول کړی راشئ صحیح دین ته داخل شي وایي مخکې مونږ قادیانیانو د اشکالات راته نه اوس تاسو د اشکالات راواچول نو دوی الټه لګیا دي خلک کافران کوي نو بهرحال څوک چې مسلمانۍ هغوی ته تر اوسه پورې د اشکال نه دی راغلی بیا دې وایي یاره دین یو و اسلام یو و تاسو څلور ټوکړې کو د یو نم څلور جوړ ورته الله دې درته عقل درکړي د یو نه څلور شوي نه دي بلکې د ډېرو نه څلور شوي دي د یو نه څلور شوي نه دي بلکې د ډېرو نه ګورئ د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په زمانه کې مجتهدین ډېر شوي وو بخاري کې تاسو ته تېر شو تقلید په مسله چې موږ دلایل ویله مکې مکرمې والا چا تقلید کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته ابن عباس رضی الله عنهما مدینه منورې والا د چا کوو یمن والا د چا کوو معاذ دغسې په ټوله د شاه ولی الله رحمه الله لیکلي داسې یو خار نه میلاویږي چې هلته یو مجتهد نه و د هغې تقلید نه کېدو نو دا خو بیا الله دا څلورو باندې راجمع کړه د دوی د مذاهبو تدوین وشو نه دی شوی صرف دا څلورو دا شرف ورته الله ورکو چې د دوی اصول فروع مدون شو تدوین یې وشو مخکې امت هغې پسې روان شو د شاه ولی الله رحمه الله عبارت تاسو ته تېر شو تقلید مسله کې چې الله د امت په دې څلورو مذاهبو باندې راجمع کو الله د علماو ته په زړونو کې الهام وکړو چې په دې څلورو راجمع شئ من حیث یشعرون او لا یشعرون دا که شعوري ته ورو که غیر شعوري ته ورو نو دا بیا به اعتراضات کوي اعتراض کوي ویره تاسو خو د امام حنیفه په مذهب یې دا صحابه چا په مذهب وو نو ورته ملګریا ګورئ اول خبره خدا نه د لارې ضرورت مذهب لاره ده د لارې دوه قسمه خلک یو د سمندر په غاړه اوسېږي هغوی ته د لارې ضرورت نه وي څوک چې د سمندر نه لرې اوسېږي هغوی ته د لارې ضرورت وي نه خو د سمندر په غاړه باندې اوسېده هغوی تر مذهب څه ضرورت و البته مونږ اوله کې ویل په دلایلو سره په تقلید مسله کې چې خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لرې پاتې کېدل روایات پې تېر شو هغوی په پیش آمده مسایلو کې مجتهدینو اجتهاد کې او غیر مجتهدینو د مجتهدینو البته بې اشکال پاتې شو تاسو د ابوبکر صدیق رضی تقلید ولې نه کوئ د معاذ بن جبل ولې نه کوئ پلانکي صحابي نو موږ د هغې جواب ویلی دی چې په امت کې صرف د دې څلورو ائمه و مجتهدینو د مذاهبو تدوین شوی دی د دې نه علاوه د هېڅ چا د مذهب تدوین نه دی شوی که تاسو ترې بسم الله کې میدان ته راوړئ که نه یې در سره بې بې ځای سوالات مه کوئ او بیا دا سوال د دې څلورو وخو څلور تاسو په دې کې د امام حنیفه رحمه الله د مذهب انتخاب ولې وکړو دا مشهور سوال لما به یو جمله دلته بیان کړی دی بلکې دوه جملې اصل وجه دا به تاسو ته مختصر کم که اوس مونږ د بل امام مجتهد تقلید کولی بیا به تا ویله چې په دې پسې ورپسې دا درې دي ولې پرېږدي نو ستا د معترض ته وایي ستا د دې سوال نه خو په هېڅ صورت کې خلاصی نشته دی بس د امام ابو حنیفه مو خبره ختمه شوه او دویم وجه دا ده د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په څلور واړو امامانو کې مشر دی استاز دی علم په اعتبار سره د عمر په لحاظ سره په اعتبار د علم سره مشر څوک دی امام ابو حنیفه په اعتبار د عمر سره مشر څوک دی امام سره یو دویم امام ابو حنیفه رحمه الله د خیر القرون زمانه بیا مونتی باقي امامانو نه د بیا مونتی دریم امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د صحابه کرامو شاګرد دی باقي امامانو کې څوک د صحابه شاګردان نشته دی څلورم نمبر امام ابو حنیفه استاد دی باقي امامان شاګردان دي امام مالک برای راست شاګرد امام شافعی رحمه الله هغه شاګرد دی امام محمد او امام یوسف استادان دي امام محمد او امام یوسف شاګردان دي امام حنیفه رحمه الله استاد دی امام احمد بن حنبل شاګرد دی صاحبین امام یوسف او امام محمد ادواړه شاګردان دي امام حنیفه امام احمد بن حنبل رحمه الله شاګرد دی د امام شافعی شاګرد دی امام حنیفه شاګردانو بیا نو امام ابو حنیفه رحمه الله استاد باقي شاګردان څلورم نمبر امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د
د بخاری شریف صحیح حدیث دی د مسلم شریف صحیح حدیث دی لو کان الدین عند سوره یو روایت کې لفظ د دین راځي بلکې د ایمان راځي بلکې د علم راځي لو کان الدین عند سوره لو کان الايمان عند سوره لو کان العلم عند سوره لذهب به رجل من فارس سلمان فارسی نو بستر لاس کې خو ول قرآن د آیت دی بار کې نازل شوی دین مراد دادی کچرت دین ایمان علم سوره ستوري ته وخیږي دا پارسیو نسل خلق براشي الته واپس لذهب به رجل د مسلم شریف الفاظ دادي لذهب به رجل یو سړی به پس الته ورشي د اغه زګینه به دین حاصل کی خطه به راوړي او تاسو ګوري سلوري امامان چې راغوي د مذاهب تدوین شوی دی امام شافعی پارسیو نسل عربی النسل مورفلار عرب دي امام مالک عربی النسل امام احمد بن حنبل عربی النسل صرف یو امام د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پارسیو النسل د دیو جنا شوافی هم وای مالکی هم وای د دې حدیث کامل مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پنځم کتا سو ګورئ وجر ترجیح پنځم ادا ده امام شافعی رحمه الله یوازې ناسور خپل فقه تدوین کړی دی امام مالک یوازې ناسور خپل فقه تدوین کړی دی امام احمد بن حنبل رحمهم الله د یوازې ناسور فقه تدوین کړی امام حنیفه یوازې نه دی ناس د سلويخ مجتهدینو کمیټي شورای جوړه کړې و اصول دلته استنباط د اصول کړو 73000 دفعات تاسو په ول کې ویله نو دلته خبره شورای والته انفرادي وا او ید الله علی الجماع ومن شذ شذ فی النار جماعت سره د الله امداد وی دلته د غلطی احتمال ډیر کم دی الته زیات دی وجنا پوره دنیا کې چې تاسو وګرځئ سعودي عرب کې امام احمد بن حنبل رحمه الله مذهب د سرکاري مصر کې د امام شافعی دی لیبیا کې د امام مالک دی رحمهم الله دلته امام حنیفه دی په ډیرو ملکونو کې خود هغوی په سلام داله چې کوم زګو دي درې واړو سرکاري په سلا دا ویره چې په کوم ځکه زمونږ په زمونږ رهنمایي نه کې موږ امام حنیفه رحمه الله د فقه سهارا خو ځکه په دې مذهب کې دومره ډیر جزئیات دي دومره ډیر 12,70,000 یا 9,000 جزئیات د په یو مذهب کې نشته دومره وسعت دی بل دا عملی پاتې شوی دی ګورئ څومره اسلامي حکومتونه پاتې شوی دي په دې ټول اسلامي حکومتونو کې فقه حنفي نافذ پاتې شوی نن املاړ افغانستان کې اسلامي حکومت دی الته فقه حنفي عدالتونو کې نافذ دی او دا مجاهدینو مذهب دی دا مفسرینو مذهب دی دا محدثینو مذهب دی حنفي مذهب الحمدلله دا د نور غونته کې نن خو دنیا مخالفین ځکه زیات دي دغه وجه دا ده ډیر وجوهات لري او یو وجه دا چرته چې اسلامي حکومت نافذ چلته فقه حنفي نافذي او دا ظالمان د فقه حنفي مقابله لپاره راپاسېل او کله چې جهاد شوی دی د جهاد قیادت کړه د احناف کړه د کفر خلاف پدې زرو کالو کې تاسو ګورئ د دې وجه نه غوي حنفي فقه ټارګټ لاله او الحمدلله احناف جوابات کړي دي مقابله کړل موږ هم د خپل مشرانو په نقش قدم زره دی وکړه مقابله کوي ان شاء الله